حضرت موسی علیه السلام چې کله کوی تور نه واپس رااله نو خپل د قوم له کتاب راوړو، د قوم ته وی دا د الله کتاب د تورات په دې کې د احکامات دي، په دې احکاماتو به عمل کوئ. د قوم چې د احکامات ولیدل دا ګرانو، فشق علیه، کله چې دا په دوی باندې ګران شونه فکفروا، دوی انکار وکړو. حضرت موسی علیه السلام ته وی مونږ ته څه پته ده چې دا د الله کتاب دی، کېدای شي تا د ځان نه جوړ کړی، مونږ ته چې درسو دا ویل شوي نه د الله د طرف نه چې دا زما کتاب دی، مونږ یې نه منو. حضرت موسی علیه السلام به ما سره مشران لاړ شي، او یا کسان ځان سره واغستل، کوی تور ته یې بوتله. الله رب العزت ته دعا وکړه، کریم الله دوی ته ووایه چې دا زما کتاب دی. الله د طرف نه ورته هاتف د طرف نه حکم رالی، आवाज ورته رالی، په هغه आवाज کې ورته دا وویل شو چې دا د الله کتاب دی. دا چې واورېدل نبی دا مونږ ته څه پته ده چې دا د الله آواز دی، تر څو مو چې د الله لیدلی نه چې الله مخامخ ولاړ دی مونږ سره خبرې کوي، تر هغه وخته پورې مونږ دا نه منو. اوس د الله لیدل خو ممکن نه دي، نو دې وجې نه الله جل جلاله په دې ډېر سخت خفه شو او غصه شو، نو په دې کسانو باندې دلته عذاب نازل کړ. دا اویا کسان مړه شو. الله فرمایي یاد کوئ هغه وخت چې کله تاسو موسی علیه السلام ته ویل نؤمن لک، مونږ په تا ایمان نه راوړو، حتی نر الله جهره، تر څو پورې چې مونږ الله ووینو بالکل مخامخ. فاخذتهم الصاعقه، ونیو دوی لره چغې، صاعقه ویل کېږي چغې ته، دا جبرئیل امین چغه وباسي په دې انسانانو باندې، د هغه دا چغه ډېره سخته ده. یا صاعقه ویل کېږي تندر ته، دا د اسمان دا تکره نه کله تندر چې په یو ځای پر پریوځي نو هر څه خرابوي. نو الله فرمایي ونیو دوی لره هغه تندر، یا ونیو دوی لره هغه چغې د جبرئیل امین، وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل. دا اویا کسان چې کله مړه شو، موسی علیه السلام الله ته دعا وکړه، وی کریم الله دا خو ما راوستي وو د قوم مشران و اویا کسان، اوس چې زه قوم ته لاړ شم ورته وایم چې اویا کسان مړه شوي دي، نو قوم به وایي چې دا تا مرګ له بوتلي، هغوی خو مخکې ما سره په دشمنۍ دي، او چې د هغوی اویا کسان دا زما په لاس مړه شي، زما سره به دا دشمني سوا شي. نو دا کسان ژوندي کړه. الله جل جلاله د موسی علیه السلام په خاطر دا کسان بیا ژوندي کړل. نو دای په شپږم انعام وکړو. الله فرمایي ثم بعثناکم، بیا ما تاسو ژوندي کړئ، من بعد موتکم، پس د مرګ ستاسو نه، لعلکم تشکرون، د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ.